استاد زوی خو په خپل پولیس والا وکنه پولیس والا وسره دونه ظلم ولې کړي قانون کې دومره تشدد شته دی نه سر چې څونه د سره شوی دی تاسو کړی دی په اولاد کې شوی دی په اولاد کې خپل ومنه د چاو سړی خو په اولاد کې مړ دی هغه وی چې موږ پولیس له روغ ورکړی موږ سره ویډیو شته کم पुलिस په کسټډي کې مرګ شي 176 CRPC لاندې بیا پروسیډینګ کیږي چې کوم علاقې جوډیشل مجسټریټ دی هغه انکوایري سٹارټ کړي پرونم راغلو دغه دوران کې څونه پولیس اهلکاران موجود وو په دې چوکۍ کې ناغوندو بیانیم قلم بند کړي نورم ګرانو ملګرو د پښتخرې تاڼې په حدود کې د غلا په کیس کې د الیټ فورس یو اهلکار نیول شوی هغه بیا په ډیر پر اصرار تور باندې د چوکۍ په حوالات کې مړ دی د هغه د ورسا د حواله سره وینا دا چې هغه نه غلا کولا خو پولیس وایي چې هغه نشه زیاته کړي و او خلکو د غلا په کیس کې نیولې او پولیس ته حواله کړي او د هغه د وجې هغه په حوالات کې مړ شوی دی خو د دې ورسا سره چې کم تصویرونه دي نو او د دې خبرې هم تاسو ته خیم پاغي کې ښکاری چې پاغه باندې بے انتها تشدد شوی دی د حواله سره د یوټیوب د پاره ما یو ډیر تفصیلی ریپورت جوړ کړی دی هغه کې چې کم الک مړ دی اجازه دغه فیملی سره ما خبرې کړې دي کوشش وکوم چې پولیس افسرانو سره په دې کې خبرې او کم داغي موقف هم تاسو ته دا یو ډیر تفصیلی ریپورت دی ضروري وګوره داغه پلار سره ولاړ د دنه په پښتنه کو د دې د پلار چې کم دی دا په خپل پولیس اهلکار او بیا چې کله دی ریټایر شونه د په ځای باندې بیا اجازه برتی شو کاکا دارا ته وای اجازه سومنه وخت پولیس کیو یاره سر ما ته ډېر نه یادېږي او 2-3 کالو خبره وایي دا په دغه ورځ باندې چې دا پولیس سره د کله مړ کېدو کنه د کور نه سونه وخت پهله وته او چرته تلو د سر کور نه پهله وته او د شپې کورې شور تورو کولو ویزه زم ډیپټیله او کور نه دغه شان ووتو مونږ هم بېغمه مونږ زه ډیپټیله تللی بیا چې واپسې مونږ ته پولیس ته مخه اطلاع میلاو شوه نو دی بیا په چوکۍ کې مړ پروت و نو مونږ ته دا پته نه لګي سر چې دی چا مړ کو په چوکۍ کې چې چوکۍ ته عوام وایي چې مونږ د موټر په کیس کې چوکۍ والا له ورکړلو نو خو هغې ژوندی ورکړلو دا مړ په چوکۍ کې چا کړلو سر د پښتخرې تاڼې پولیس وینا دا ده چې ایته یو کس رپورټ درج کړی و چې اجازه داغه د سټاک نه د شپې گاډي بوتلو او هغه اونې و پولیس له ورکو دا د پولیس دا وینا ده ته بیا سوي چې پولیس بیا د سره څه کړی دي پولیس دې سره دا تشدد کړی سر د دې علم مونږ ته هم نشته الله ته به وي چې د سره څونه تشدد کړی دی وال ټاکول غوبل چې دا په څه وجه باندې پولیس کړي دي پولیس والا هغه سره برخلاف سره میلاو شوی دی په پیسو یې کړی دی ظلم یې کړی دی چې څه کړي دي چې دومره وهل خوړلي دي او دومره تشدد په قانون کې دومره تشدد شته دی نه سر چې دا څونه د سره شوی دی ته چې کله مردخانې ته لاړې تا د پولیس څه وویل چې دا څنګه مړ شوی دی او څنګه نیول شوی دی ما ته په مردخانه کې غږ هم نه دی کړی ما ته یې ویل چې ستا دا زوی مونږ راوستی دی د سټاک نه او دا مونږ سره دلته په چوکۍ کې وو نو ما ورته چې دی په چوکۍ کې وو دا وهل ټاکول وایي چې دا په چوکۍ کې کېږي داسې چې دا مونږ راوستو مونږ ته تپوسونه کول چې تا دا گاډی چېرته بوتلو یو خو سر هغه د ډرایوینګ چل نه ورځي ډرایور نه دی سر بل ورسره دي کسان یادوي هغه هم نشته دي دروغ و ځانه خبره چې کوي چې بل کس ورسره هغه هم نشته سر ایکې یوازې دی بوتلی دی پلانینګ باندې ښه پلانینګ یې ورته کړی دی سر او په هغه پلانینګ باندې دی په چوکۍ کې مړ شوی دی سر استاد زوی خو په خپل پولیس والا وکنه پولیس والا وسره دونه ظلم ولې کړي دا سر الله ته پته ده چې دا ظلم د چوکۍ والا افسر ولې کړی دی او په څه طریقې کړی دی دا افسرانو له پکار دي چې د هغه نه معلومات وکړي چې تاسو دله د کسټډي بغیر کسټډي مو راغشتی نه ده او دومره ظلم مو سره په څه شي کړی دی ولې دی مړ شوی دی او ولې دی وهلی شوی دی وجه څه وه ته چې کله بیا لاړې زوی دی مړ شو پولیس نه لاړې اوس هغې سره ستا اخري څه خبرې شوې دي هغوی سره دا خبرې شوې وې چې ته دعوه کوې ما ورته چې زه دعوه کوم په چوکۍ انچارج باندې چې زما زوی دې له راغلی روغ رمټ ولا راغو چوکۍ ته نو دوی زما زوی په څه وجلی دی څه شی څه چل شوی دی ما له پولیس د دې جواب نه یې راکړی وایي ته خپله دعوه وکړه ما دعوه وکړه دغه دعوه مې ده چې بس چوکۍ په انچارج مې دعوه ده اجازه تاسو زما ورور کشر
څونه عمر دغه دغه تقریبا 25-26 داسې و. واده کې نه شي نه نه شوي دي. دا پولیس کوم خبره کوي سپلار چې کچې ای وی چیر د نشه کول او آیسس کلیا نور نشي کولې داغه د وجنه د مړ شوی د سنشي مشي کولې د خو نسوارم نه چولجی دا ټول کله غواړي د پرون ملګری راغلی د 20-30 ملګری خو ما سره ملو شول هغه ویل چې د دې قسم وته مونږ کو چې د نسوارم نه کړي چرته او دلته کلی کې تاسو کولې شي زمو په کور کې با واحد یو دیو د خلک ناس دي دینه تاسو کولې شي چې دا سحر جمع به هغه کوله مونږ به نه پاسې دوغه به سحر جمع کوله په دغه شپه باندې چې وته ډیپټیل لوم کنه د دینه مخکې شپه هم تراوی کړي په جمعات کې خلکو ته پته ده یو قسم دغه نه کړي خود سر چې کله دی دغه شوی نو دی لګ معمولی ذهن بوج غشته د به کم نه اس ټینشن غونډي کولو صرف ټینشن په کور ټینشن به دا چې ټول د موږ زیات ځمواري به د کور ادا کوله چې رښا خبري زمو مورکه هغه ډایبټیک بیمار دا غي هر څه بده مې نشکول هغه ته به ډیر زیات خپه کېدو اوس داغه څه پوزیشن د مور بس دا غي خدغه پوزیشن دی بیګم ولستنی والی بس حالات داسې دي چې جګړه چې کور کې کړي ودا څنګه خبره وا بیا د دغه سپینه وړه ته چا کرتلو هغه داسې کار چې دی یو سور دی ډیپټیل نتلو د ذهني پریشانی و د تمام چې ډیپټیل لاړ شه د ما اصغر راغو دا سفیر ډیره کې وسیږي ما وته ویل چې ماما دې لګ رضا کا چې د ډیپټیل لاړ شي هغه وته رنگونه ماته کوي نو دوه بس راغو چې بچي زبې بوزما نو د ته ویل چې ماما ما لګ ټیم راک ما بس ملګری ته ویلي مالې شوټي غشتي او وختر نه پس ډیپټیل زما هغه چې دغه شو زه ما جګر راغم نو ما وتی ګو دی وسره لانو مورکه مو ته ګور هغه خپه شو نور نو د موبایل مات کو غوسین او به تاسو ما نه پرې دی زبل لاړ شم ډیپټیل دی وته چې ډیپټیل ته هر ځای ته تلو بیا ما ته د ماما رنګ راغو چاله رور دی راغو دلته او ګیلې معنی کې بس چې ماما ز تاسو سره خبره کومه چې بس ډیپټیل هم زما زه هر څه کوم خو دی ته چې ټینشن کیما بس ما د سره خبرو شو مې دی ماما شپه کور نه بهر مپرې دا او مل بس تاسو دی تم زمون والد سی به بدوي ټیک ته بچي به غم اوسه چې پښمنی ټیم شو د ما تکالو کو بچي دی خو چې زکور ته زما ما وته ماما وته وای بس دی چې زکور ته زم آرام کوم ما وته ماما بس ټیک ته ځانونو ټیم دی مې بس رڼا لګي دی کور ته براشي را پریږي بس دغه ټیم کې چې دی کور وته بس دغه سفر ډیره علاقې کې دی غیب شوی دی چې غیب شوی مو زه راغم ډیپټیل لاړم زه های کورټ کې وکیل سره چې زه لاړم کور نه ترنګو شو اجازه خورانه غو مورکه راته وي ما وتی را به خیر دی موبایل اف راتلو چې موبایل اف راتلو نو ما رورته مشر رور ترنګو کوم خپل خپلوان دویل ما ټولو کړه کس ماشومان دغه اولېګل تر ځامن یو ځکه نشته زما جګر راغم پریشان او ما سړی نشته زمون یو کشر دی تر زویم دی هغه ته مې لغوي لورګه سفیر ډیره چوکې کې د ما ملګری شته هغه سفیر ډیره چوکې ته کالم کړي ما جګر ټیم کې وته ویل یره اجازه الیټ والے او دغه سفیر ډیره ماما کړتل او نه راغلی هغه وتی موږ ته نه سیتلاش ته موږ نه داسې دغه شته کشته دي ټیک ته جی موږ مطمئن شو بس موږ تانه چوکې هسپتال څخه خبره نشته مړه بس تلې وي چرته مرګور له بتري یا ډیپټیل تلې را بشي د شپې یو بجو په باندې چې زموږ ناظم صاحب راغوته ولا او امانت خلیل کونسلر هغه وکار لګروزي چې ورغه کیناستو اجازه مې اجازه خو د غرانکار شوی سهار نه تلې موبایل مافرجي چرته تلې وې پښتخره تانه ولا ریګي ترنګ کړي ریګي ولا مونږ تکالو کو او هغه حوالات کې وفات شوی دی او بس ځان مضبوط کې د غران واقع شوی نو ما ته ناظم صاحب څنګه وفات شوی دی خپل الیټ والے نو دی په حوالات کې سکی وی راځي نور پته به مردخانه کې لګي یا مردخانه کې چې مردخانه ته لاړو الته ډي اس پي صاحب راته وی او سچو صاحب چې بس دی دلته یو سټاک والے هغه په اف آی آر کو چې یاره د مانا گاډي پټ کړي او دی هغه مونږ لراکو او دی په اولاد کې وفات شو ما وته سنه وفات شو وی بچ واته وی چړم خراب ته مونږ ولا ډاکټر راوستو چې ډاکټر هم راوستو بس ډاکټر دې دا وفات شوی دی ما وته الخدي سپیسپتانه زه یو کوېشن کوم وې څه کوېشن وې بس موږ دې مخصوص شخص د اواغی راته جوغل دی بوزي ما دې ډي سپی سپستا پہچان سره کیږي چې تاسو سره کله د خپل سرویس کارت وي ته ورده کې نه نو ته سرویس کارت خې کنه خوي بالکل خېما ما وته د سره الیټ کارت په جیب کې د سره شناختی کارت او ماجر نو افغاني نو په کار دې چې دی کتلې وي چې دا خو الیټ والے دی
کدنه د دې کار کړی مې د با الیټ سنټر ته به کال کړی کنه الیټ سنټر ته به کړو چې د ماته شپې یو بجه کال کولو چې ته به راشه ډیډ باډي اوسه د به ماته کال کړو چې تاسو به راشي د کس د غرنکار د 100 د کورسر راوته څه خبره نو هغه غلې شو نه بس بچیو داسې کارو کې شناختی قانون راکې ساينو کې ډیډ باډي اوسي مولوی ډي اس پی صاحب زما والد صاحب دا ما پسې را روان دي زه پیل رسیدم زه مشر رول می راسره ناظم صاحب واپس مشران راغل او مې والد صاحب مم راشي او نور مشران راشي زموږ بل ناظم صاحب دی لطف علي هغه راشي مونږ بیا ټول خبرې کوو چې مونږ لاړو زمونږ یو خې او یو ملاترزوی دوارم تر زمانم دی یو خیم دی هغه چې ډیډ باډي وکړه یو تراشي د کم حل شوی ما وته ولی چې موږ ته سره ماتو او تشدد به برابر شو دا یو خپل ولا ماته کړی یو لاسم ماتو چې مونږ دغه چا کړو دا تشدد تشدد چې کم دی کسانو نه تحقیقات مونږ کو هغه چې مونږ پولیس لروغ ور کړی موږ سره ویډیو شته دی بیا نه منو د دی چې نه دا سیاغه سی به چې نه لګ ډیر تشدد خو کیږي ما ودی چې دا تشدد تاسو کړی دی په ولادت کې شوی دی په ولادت کې هغه خپل منو د چاو سړی خو په ولادت کې مړ دی تشدد هم په ولادت کې شوی هم دی مړ کړی هغه نه مونږ ته پته ولګی دا دونه مونږ الته خبر شو او مونږ چې جسم باندې وکړو نو هغه باندې د ایټر نه د بجلی د هغه د راډ کرنٹ پاغي ورکړو ضرور هم مړ شو کنه الله دې هغه او بخیستا د چانه سم مطالبه ده زما مطالبه صرف او صرف د چیف جسټس پېښور های کورټ نه او سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس نه میرا په پولیس باندې زما اعتماد ختم دی زه پولیس نه اعتماد نه ساتم زما دي دواړو جج صاحبانو نه درخواست دي ته چې ما سره انصاف وشي رانو مرګرو ډي اس پی پښتخره اشفاق خان سره ولاړم دین او پښتنه کو چې دا کم الګ پرون په حوالات کې وفات شوه دي اجاز دا پسه کیس کې پولیس نیولې جی بسم الله مهرباني دا او مناس نیولو بهر د پښتخره کې سو ډیرمنګ سه علاقہ دا یونس د مدعي او نور کسان په امداد راوستل هغه د الزام لګاو چې د گاډي پټاو او په موقع نیولې دی هغه سی ټي ټي پورټیجن باقاعده شته او نو ته پولیس ته چې کم ټایم کې حواله کړ هغه ټایم کې همدا سي نیم دی او شي حالات کې عموما دا خیال د پولیس دا نشه کې دي دا حالات پولیس ته حواله شو او چې دې کله حواله کې دوه ټیم کې دې زخمیو یا دا سي سکرچ سپیو بدن باندې زه بیا د مرګ ته خبره څنګه ورسېده څنګه مرګ وشو دا بس ټایم کې 3 غنټې پکې د کې تیر شوی اف آی آر پکې وشو لیټران چې بیا پولیس حوالات کې چولې دي انټرګیشن د لپاره تفتیش لپاره اف آی آر نفس دی بیا راوسته دغه دوران کې دي کته دي چې حالات خراب دي بیا لدی مقامي ډاکټر هم راغوستي دي کوم دلته خو جان برشوي نه دي وفات شوی د دې چې کوم فیملی دا اغي د الزام لګی چې هغه سره د دې سرور هم چې په د باندې ډیر زیات تشدد شوی دي سره مات ته لازم زخمونه پښتا نو دغه ټایم کې چې تاسو زخمی حالت کې درکون بیا پولیس هسپتال ته بوتل نو پکار په کار په لګه داسې معمولی سکرچز وکړي داسې ډېر حالات کې نو ډاکټر کوم پروسیډینګ دی لوکل ولدي راغوستي دي او دا پوزیشن نو چې بس مستقل هغه ته لیګل په نقشه در باندې اوس دې کې مخ کې هغه چې کوم مطالبه کوي د تحقیقات او دې کې څه تحقیقات روان دي دې کې کوم پولیس په کسټډي کې مرګ شي کې 176 سی آر پی سی لاندې بیا پروسیډینګ کیږي چې کوم علاقې جوډیشل مجسټریټ ته هغه انکوایري سٹارټ کړي پرونم راغلو دغه دوران کې سونه پولیس اهلکاران موجود او په دې چوکۍ کې ناغوندو بیانونه قلم بند کړي نورم لاندې مدعیینو سره سونه چې پروسیډینګ دي جوډیشل انکوایري وکړي نو هغه نه پس بیا څه قانوني لار یا غوښتل د دې مرګ چې کوم دی دا تاړه کې شوی دی کومه چوکۍ کې شوی دی چوکۍ کې اوس پورې تاسو د افسرانو طرف نه پولیس ته څه سزا نه ده ملو شوی لا انکوایري سٹارټ نه وکړي یو انکوایري چې سٹارټ نو بیا بلې راغی چې کوم آوټ کم راشي نو دا بال جوډیشل دا انکوایري دا چې کې سو کلاس بیا نشو چې ټول غیر جانبداري بل ډپارټمنټ نو شي راځي چې ان پروسیډینګ راشي نو اورنګ بیا په کله چې تاسو وای دا خلکونی و دې تانه ترا وستنو پولیس ته پته و چې دا پولیس اهلکار دی لیټران بیا پته و چې جرم کې مطلب پولیس والم دی الریډي دی سسپند التم سمس هیف کړو نو التم دی سسپند خپل رغنه انکوایري کې غالبا ګلټي وو
هغه پروسیډینګ ته پته نه هو سسپند لاست 3 months تا د الیټ کو آی وی کې پوسټډ او سسپند د دې چې کوم پوسټمارټم دی هغه برازي مقامی ډاکټر سو وی چې د مرګ څه وجه نشوي دی ای خو الزام لګی چې پولیس تشدد نشوي ها نو ماته سو چې کوم ډاکټري پوسټمارټم راشي هغه نه پس په بیا موږ ګورو شو مطلب څه نشوي اوس مطلب هغه ټایم کې چې کوم کسان موجود وو او موږ خو نو پته نه لګي چې وشي نو پته به ولګي ان شاء الله کلیر به شي کړس پوسټمارټم کړس کلیر کیږي تشدد شوی دی یا هارت اٹیک نشوي دی یا د نشي زیاتوالی نشوي دا به کی بتلی شي ګرانو مرګرو دی واقعیا کې دریافت شروع دی د پولیس اهلکار مرګ دی سم معمولی خبره نه ده تحقیقات پکار دي خو د روجې میاشت خلکو لملک د برداشت نه کار غشتل پکار دي